سلامونه ستړي مشي په دې هیله چې خوشاله او سوکاله اوسئ. زه محمد خان زهینی مو تاسو ته د عملي ژورنالیزم د ویډیوګانو په لیدو کې هرکلی کوم. په دې هیله چې 13 ویډیو مو لیدلې وي او چې د پیپریتوب په اړه وه. دغه ویډیو کې چې 9 ویډیو د موږ به د رسنیزو پالیسیو په اړه پوهېدنې باندې بحث کوو. نو ژمنې سره سم موږ د رسنیو په بېلابېلو پالیسیو کې د پیپریتوب او د بېپلوۍ د ساتنې په مهارتونو باندې خبرې کوو. راځو درس ته. موږ وایو چې یوه مسله چې کاري برخه کې ډېره مهمه ده او ډېری خبریان ورسره مخ کېږي په ځانګړي ډول خصوصي رسنیو کې. په خصوصي رسنیو کې چې دې برخې ته ډیره پاملرنه کیږي هغه پالیسی ده. د ډیرو په ذهن کې به دا پوښتنه ګرځي چې پالیسی او بې پلیتوب یا بې پلویتوب سره ممکن ډیرو برخو کې په ټکر کې واقع شي، ځکه د پالیسی په پلوۍ ممکن بې پلیتوب زیانمن شي. موږ به اوس لومړی په پالیسی باندې لږ وغږیږو، بیا به له بې پلیتوب سره پرتله کوو. نو مساری د بیان له ازادۍ څخه له خپلې کچې ډېره ګټه اخیستنه د دې سبب ګرځېدلې چې د رسنیو ډېره پالیسي مبهموالي لور ته لاړه شي. دا اوس که په څو رسنیو یوه سروې وکړئ تاسې، ډېرې کمې رسنۍ به دې ته چمتو شي چې د خپلې پالیسۍ په اړه تاسو ته یو څه ووایي یا یو څه درکړي. د دې لوی علت چې هغه دوه کېدی شي. لومړی دا چې ممکن د رسنۍ په راز کې له ژورنالیزم مسلک څخه نه خبره داسې یو کس ناست چې اصلا پالیسي ونه پیژني چې پالیسي څه شی دی. د خپلې رسنۍ د جواز اخیستو لپاره یې هلته په 2 روپیو باندې په یو بل باندې کس باندې پروپوزل لیکلی او هغه یې بیا وړاندې کړی پاس کړی. دوهم علت زموږ هیواد کې د نورو هیوادونو استخباراتو او ځانګړو فردي خلکو شخصي استفادې دي، ځکه چې د همهغوی د مصنوعي اقتصاد په زیږنده باندې د دغې رسنۍ چې تا ته پالیسي زړه نه ښه کوي چې درې کړي، دغې رسنیزې چارې مخ ته ځي. د دغه ډول پالیسۍ په پلي کولو سره بیا هڅه کېږي چې د رسنیزې وسلې په زور تبلیغاتي جګړه کې بریا خپله کړي. د دغه موضوعاتو د حل لپاره تر ډېرې یو مسلکي ژورنالیست عاجز وي. نو پکار ده چې پالیسیو په پیژندلو سره اداره کې د کار په دوام خپله بې پلوي هم وساتل شي. هر رسنۍ دا د ځانګړو پالیسیو تر چتر لاندې خپل فعالیت کوي. ځینې رسنۍ بیا یوه، ځینې دوه او ځینې 3 ډوله پالیسي په یو وخت مخ ته وړي. لومړی چې دی پالیسیو کې دا اساسي پالیسي ده چې تر ډیره هر رسنۍ د دغې پالیسۍ لرونکې وي، ځکه د رسنۍ رامنځته کېدو لپاره چې اطلاعات او کلتور وزارت یا ریاست ته کوم پروپوزل وړاندې کېږي، هغه کې د نورو مواردو ترڅنګ دا هم ذکر کېږي. د پروپوزل لیکنې په اړه به انشاءالله بیا راتلونکو درسونو کې تفصیلي خبرې وکړو، عملي پروپوزل به ولیکو چې څنګه کولی شو د یو راډیو یا د یو ټلویزیون یا په ټوله کې د یوې رسنۍ د تاسیس لپاره موږ پروپوزل ولیکو او پروپوزل پاس کړو. په دې به انشاءالله بیا تفصیلي خبرې کوو. نو دغه پالیسي چې دا اساسي پالیسي دا ثابت دی او تر هغه چې د رسنۍ بنسټګر تغییر ونه خوري یا د طبع خلاف کوم بدلون رامنځته نه شي، دا پالیسي تغییر نه خوړونکې وي. بیا هم همدا پالیسي تعقیبېږي خو لارې بدلېږي. او که تغییر هم وکړي، دا تغییر به بیا په شفاهي بڼه وي، نه په لیکنې بڼه، ځکه په لیکنې بڼه مخکې لیکل شوي. هغه پروپوزل اطلاعات او کلتور وزارت یا ریاست تایید کړي. د بیلګې په ډول د یوې رسنۍ په اساسي پالیسۍ کې د لوی افغانستان د جوړېدو مسله وي.
نو دغه رسنۍ دا پالیسي تر هغه دوام کوي چې یا یې څښتن بدل نشي او یا هم د لوی افغانستان د جوړېدو د غرمان پوره او ترسره نشي. دوهمې سیاسي پالیسي ده. دا پالیسي بیا هیڅ کله دوامدار نه پاتې کیږي. موږ وایو که نه سیاست مخ نه لري. نو دغه ډول دا هم تر ټولو بې باوره پالیسي هغه سیاسي پالیسي ده. دا لکه د سیاسینو د وخت او مهال له مخې خپلو ګټو ته په کتو ادلون بدلون کوي. ممکن دا تغییر په ورځ کې وشي یا میاشت کې یا کال کې یا کېدای شي ورځ کې څو ځل وشي. د بېلګې په ډول یو رسنۍ د یو واکمن ولسمشر له لوري رامنځته کېږي. دا رامنځته شوي خو کله چې بل نوی ولسمشر راځي نوی ولسمشر په ځینو برخو کې له پخواني ولسمشر سره اختلاف پیدا کوي، د نظر ټکر پیدا کوي یا د کړنو. همدا د حکومت له سیاسته طرفداره پالیسي لرونکې رسنۍ چې وا سیاسي پالیسي چې درلوده دا تغییر خوري او د نوي ولسمشر د چارو ترسره کولو په دغه کړنو کې په نیوکیزه بڼه بحثونه او راپورونه جوړوي. دا بدلون چې دی دا د معاملو واک بدلیدو پروژو اخیستو یا پرېښودو کې امکان لري چې وشي. ځکه یو پروژه ته اخیستې یو څه مثبت خبره کوي، کله چې پروژه د نه خلاصه شي پروژه د نه لاړه بیرته هغه منفي نقطې هم راخلي چې کله پروژه دې اخیستي بیا نشي کوي. دغه ډول پیسو او نورو هوکړهیزو کړنو په پایله کې سیاسي پالیسي رامنځته کېږي. او درېیمه چې ده دا ټولنیزه پالیسي ده چې عامه پالیسي ورته وایي. په دغه ډول پالیسۍ کې تر ډېره چې د ټولنیز مسایل د خلکو پر ځان ماتولو لارې چارې او ډېرې تبلیغاتي کړنې شاملې دي. دې پالیسۍ کې به په حقیقي یا هم په جعلي ډول ولس او خلکو سره خواخوږي کېږي چې خلک یې پر مټ خپل ځان په دغې رسنۍ کې وګوري. ډېر کله کېدای شي چې د دغو پالیسیو د پلي کولو پر مهال د یو بل پر وړاندې ټکر رامنځته شي چې د ټکر د ختمېدا لپاره بیا ټولنیزه پالیسي چې ده دا اوس مو چې ویل دا له سیاسي پالیسۍ قربانېږي او سیاسي پالیسي چې ده او ټولنیزه دا دواړه بیا د اساسي پالیسۍ نه قربانېږي. مطلب دا چې که چېرته ستونزه د دیو ترمنځ رامنځته کېږي ټولنیزه پالیسي په ټولو کې ټیټه کچه کې دی. ټولنیزه پالیسي بیا د سیاسي قرباني کېږي. خو که چېرته مسله د اساسي پالیسۍ شي بیا د اساسي پالیسۍ نه سیاسي پالیسي او هم ټولنیزه پالیسي دواړه قرباني کېږي. پالیسي نه باید داسې ترتیب وي چې په پلي کولو سره یې ژورنالیستیک بې پرېوالی زیانمن شي او نه باید داسې څه واخیستل شي پروژې کار څه وي. هغو رسنیو کې چې بیا دغه ډول پالیسي چې مخکې مې ویلې جوړېږي چې تر یو بریده یا تر ډېره د یوې ډلې یا خوا څخه اخیستل شویو پروژو ساتنه یې موخی په دې ترتیب سره بیا دوی هماغه موخې تعقیبوي. بل هغه رسنۍ چې یې ښکیلو غاړو د خپلو موخو ترلاسه کولو لپاره جوړې کړي هغې کې هم بې پرېتوب څرک ډېر کله نه لیدل کېږي او که هم لیدل شي ډېر کم. اوس مهمه دا ده چې په دغه ډول رسنیو کې به څه ډول یو خبریال خپل بې پرېتوب ساتي. ګورئ داسې کېدای شي چې د پالیسۍ له مخې تاسو ته د یوې وړې موضوع غټولو او د یوې غټې موضوع وړه کولو سپارښتنه وشي. دا مسله د سیاسي پالیسیو په پلي کېدا کې ډېر کله رامنځته کېږي. خبریال کولی شي چې له څو لارو خپل ځان لکه وړو کې ویښته داسې بې پرې وباسي. د بېلګې په ډول د لیکنې پر مهال چې کله ته لیکل کوې د راپور لیکي د اصطلاحاتو په کارونه سره مبهمي حالت وي
یا هغو خلکو نظرونو په اخیستلو سره چې په دې اړه وضاحت ورکړي. که داسې هم ونه شي د لنډې ولسي سروې له مخې د خلکو نه وپوښتل شي چې دغه موضوع ورته څومره د ارزښت وړ ده. خو ښه خبره دا ده چې که ژورنالست وي رسنۍ ته د کار لپاره زړه ښه کوي، پکار ده چې ترې وړاندې د هغې رسنۍ خبرونه، خپرونې او نور مواد بار بار وڅاري، څو پوه شي چې له دغې رسنۍ سره چې دا غواړي کار وکړي په کوم ډول مخ ته تللی شي. او مهمه دا ده چې خپل بې پرېوالی دا پکې تر کومه بریده ساتلی شي. نو د پالیسیو په اړخ کې، د پالیسیو د پلي کېدا په اړخ کې د خپل بې پرېتوب او بې پلوۍ ساتل او توازن پام کې نیول دا ډېره مهمه خبره ده. ډېرې مختلفې لارې ممکن اوس زموږ ذهن کې ونه ګرځي، هغې وخت کې ستا ذهن کې وګرځي او ستا فوکس به د خپل بې پلېتوب په ساتلو باندې. نو په دې هیله چې د رسنیو پالیسیو پکې د خپل بې پلوۍ پر ساتلو مو له دغه ویډیو څخه یو څه اخیستې وي. راتلونکي ویډیو چې موږ به پکې بله موضوع باندې بحث کوو. بله موضوع به د راپور جوړولو پر مهال د جالبو سوژو موندل وي. نو په دې چې بیا موږ خبرې کوو، دلته ډېری خبریالان، خصوصا نوي خبریالان چې کله ډګر ته راځي، دوی د نویو سوژو په ترلاسه کولو، جوړولو، برابرولو کې له ستونزو سره مخ کېږي. نو انشاءالله په هغې ویډیو کې بیا تفصیلي په دې اړه خبره وکړو. نو بیا چې ستاسې خدمت کې حاضرېږم، تاسې په لوی او لاعزال رب سپارم. خپل ټول ټیم څخه له تاسې اجازه اخلم. هر چې ته چې یاست خوښ اوسئ. پاک الله مو مل شه.